نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زبار نطول بجمع در الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما تاسو ته د قرآن کریم مبارکه یو څو آیاتونه ولوستل چې د دې تعلق د انسان سره د الله د مخلوق سره فانی ده د انسان لبه یو پیرا مرګ راځي د ملګرو خواهشات ته یارانو دوستانو ډیر دا مطالبه وکړه چې قاری صاحب یو پیرا په دې مرګ باندې هم خبره وکړي چې دا انسان بمري او اوس دور کې معاشره کې مونږ ډیر وینو چې د کمې مور بچه وفات شي نو د هغې په زندگی کې ډېر ډپریشن واقع شي انسان لا غم په مرګ د انسان باندې انسان افسوس کوي خو مونږ او تاسو په معاشره کې نن دور کې دومره حد کراس کړی دی چې زمونږ او تاسو سوچ دا دی چې زما دا بچی د ما سره همیشه حیات او زندګۍ کې
کما مور چې وفات شي نو بچي ولا ډېر لړزان وي کما ښځه چې وفات شي نو خاوند دی ډېر ډپریشن مریض او بعضې یاران دوستان پکې مکمل لیونیم شي دا مونږ په دې معاشره کې وګتل دا وجه څه کېدی شي دا وجه دا ده چې زمونږ او تاسو اسلامي تعلیمات نشته قرآن کریم کې الله رب العزت فرمایي چې څومره مخلوق د الله دی چې هغه په هر قسمه مخلوق دی وي که جاندار دی او که غیر جاندار دی سالرونکی دی او که غیر سالرونکی دی چې څومره د ځمکه او د اسمان دی ونې او درخت او فرند الله رب العزت په قرآن کې وایي چې دا فانی دي ختمېدو واله دي صرف د الله رب العزت ذات په باقی الله رب العزت داسې ذات دی چې حی لا یموت دی سنتو ولا نوم دی الله رب العزت له پرکاری ناراضي نو مونږ او تاسو چې په خپل ذهنونو کې دا خبره واقع کو چې مونږ او تاسو به هم یو ځل د دنیا نه رخصتېږو نو چې مونږ او تاسو په ذهن کې دا خبره واقع کو دا راولو چې مونږ او تاسو پر دنیا نه یو پیره رخصتېږو غم د کمې خبرې دی هغه ورځ هم ما په یو مجلس کې دا خبره کوله په دې دنیا کې ډېر باچاهان تیر شوي سرمایه‌دار خلک تیر شوي قانوندان تیر شوي وزرا تیر شوي دي لوی لوی تجارتین تیر شوي ظالمان باچاهان تیر شوي دي اعتدال باچاهان تیر شوي دي انبیاء او رسولان تیر شوي دي خو د دنیا په لحاظ سره مالدارترین شخص یو تیر شوی چې مونږ او تاسو یې نوم اخلو قارون قرآن هم ذکر کوي خو داسې یو سړی به تاسو ثابت نه کوي چې هغه دنیا جوړه کړې ده په مخ د ځمکه به داسې یو سړی په موږ او تاسو ذهنونه ثابت نه کړي چې دنیا یې جوړه کړې ده د دې دنیا نه دا ټول رخصت شوي دي نو زموږ او ستاسو د دنیا عارضي وخت زندګۍ د امتحان په شکل لا د همیشه زندگی دا د آخرت تا
زمونږ خود پیغمبر چې انبیا څومره راغلي دي هغې د دې خبرو تعلیمات ورکړي دي چې همیشه زندگی خپله جوړه کوي. کومو زمونږ چې ستاسو د آخرت زندگی ده همیشه چې هغه ته تیاری ومونږ تاسو مونږ او تاسو د ذهنونو کې دا خبره خپله وردننه کو چې مونږ او تاسو له به یو پیرام مرګ راځي. خفګان هغه سلیله دی چې دې له مرګ راشي او دې تیاری نه یې کړی تیاری. نو واقع خبره ده چې هغې له خفګان دی. خفګان هغه ورثو دپاره دی چې د دې نه څوک رسخت شي د دنیا نه او د میت تیاری د آخرت دپاره نه یې کړی. نو ورثو له خفګان شته، د آخرت تیاری نشته. چې موږ او تاسو په مرګ باندې خفګان کوو نو دا ګوره د چا عقیده ده؟ دا د یهودیانو عقیده ده، دا د نصاراو د عیسایانو عقیده ده، دا د مشرکینو عقیده ده، دا د هندوانو د آتش پرست د دې خلکو عقیده ده، او دا د دهریانو عقیده ده، کمینوس چې ورته وایي. ځکه چې دا خلک کله وفات شي کمینوس طبقه خو وایي چې دا انسان د دنیا نه لاړ نو دی ختم شو، د دې زندگی ختمه شوه. او دا نور چې څومره فرقواریت دی د عیسایت مذهب واله دي، یهود مذهب واله دي، مشرکین چې ځان ته وایي د غیر الله عبادت کوي دوی دا خبره تسلیموي چې موږ په ناحقه یو. خو د خاندانونو په وجه باندې دوی په د خپل مذهب کې برقرار وي، د دنیا د لالچ دپاره په خپل مذهب کې برقرار وي. نو چې کله دی د دنیا نه رخصت شي او میت ولا راشي نو دی وخت کې دی خفګان کوي، د دیو بیا ډېر خفګان وي، ځکه د دیو د عقیده نه چې دی لاړ، ځکه یهود واپس د مرګ نه واپس زندگی مني، عیسایت مذهب واپس د مرګ نه پس زندگی مني، هندو چې د مشرک غیر الله عبادت کوي هغه هم واپس د مرګ نه پس زندگی مني. موږ او تاسو مسلمانان هم واپس د مرګ نه پس زندگی منو، خو یو کمینوس طبقه چې کم دی هغې واپس د مرګ نه پس زندگی نه مني. نو موږ او تاسو
چې هغه نه کس وفات شنو خفګان په کوي هغه دا عقیده لري چې د لال جهنم ته دا لوی بیان دی په جمعو بیان دی ځکه دا درسي خبرې دي او زمونږ د مسلمانانو هم دا عقیده ده چې یو سړی ګناهګار دی نور معاملات دا ورستنی معاملات ته پټه معامله ده د الله سره ده مونږ تاسو ته پہچان نشته خو د دنیا د عارضه زندگی سوچ چې دا ګناهګار لاړ شي نو زمونږ تاسو د سوچ راشي چې اوس ورالو پته به ولګي ډېر خلکو نه دا خبرې مونږ اورو او چې دیندار سړی وفات شي نو زمونږ استاسو سوچ دا وي ډېر ښه سړی و ښه انسان و د مرګ قابل نه و ځکه دینداره وي خو دا مو عقیده وي چې دې ښه ځای له ورلو چې جنت ته ورلو نو زمونږ نن دور کې زمونږ استاسو سوچ د معاشره دا دی مر خو د انسان لرازي دا به مړ کېږي ځکه تاسو ته ما یو څو آیات مبارکه ولوستل په خطبه کې قرآن کریم کې الله رب العزت وایي چې لكل امة اجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وکله چې د انسان ته نیټه برابر شي وخت برابر شي نو قرآن کریم کې الله رب العزت ساعت لفظ ذکر کړی دی د سکند نه کم وقت ته وایي چې الله په پہچان دی په عربي محاوره کې ساعه مونږ ګنټې ته وایو الله رب العزت وایي چې ساعه نه مقدم کیږي وړاندې کیږي او ساعه نه مؤخر کیږي دا انسان د دنیا نه په خپل ټیم باندې رخصت کیږي نو مونږ تاسو چې یو سړی بیمار وي وغیره مسایل لا میدان ته شي نو مونږ تاسو دا وایو چې پلان کې هسپتال ته او پلان کې زیاته موده وړی او پلان کې ډاکټر لا نو کېدای شي چې د ده زندګي بد شوې وي علاج کول سنت دی علاج کول دا سنت دی دا د مونږ استاسو د پیغمبري سنت دی خو داسې الفاظ ساتل چې کېدای شي چې دی بد شوی وی نو دا کفري عقیده ده ځکه د دې ټیم برابر و ذهن کې یوه خبره یاده وساتئ چې باچاهانو ځان د مرګ نه بچ کولی شوې نو نن به باچاهان بچ وې ژوندي به وې کمالدار ترین خلقو ځان د مرګ نه بچ کولی شوې نو نن به مالدار ترین خلق بچ وې چې زمونږ استاسو د دې جسمونو علاج کوي بهترین ډاکټران حضرات
چې زمونږ ستاسو په دې زړونو دا هر سره بار کوي علاج را لکوي که دیو ځان بچ کولی شوې د مرګ نه نو نن به دا بچ شوې خو معلومیږي دا چې یو سړی ځان د مرګ نه بچ کولی نشي چې وخت یې برابر شي نو دی د دنیا نه په خپل وخت سره رخصتېږي ګورې مرګ د بیمارۍ نه دی که یو سړی وایي چې زه د بیمارۍ نه مړ شوم دی د بیمارۍ نه نه دی مرګ که یو سړی وایي چې زه د ټوپک د ډز نه مړ شوم دی د ټوپک د ډز نه دی مړ که یو سړی وایي چې زما د اپریشن علاج شوی وی زه به بچ شوی وی ګوره دی د انسان د دې نه بچ کېږي کله چې د انسان ټیم برابر شي نو دی په خپل ټیم د دنیا نه رخصتېږي څوک بیمار وي د دنیا نه رخصت شي چاته یو مسله را مخې ته شي د دنیا نه رخصت شي چاته بله مسله را مخې ته شي د دنیا نه رخصت شي یو تاریخ لیکلی دی خو صحیح قول سره نه دی خو لږ نشي و اسرائیل علیه السلام یو پیرا الله ته درخواست وکړو چې یا الله زه د چا نه روح اوچت کړم هغه ماته کنځلې کوي صحیح سند سره نه دی چا نه زه روح اوچت کړم ستا په حکم باندې هغه کنځلې کوي ورثه یې کنځلې کوي وی الله رب العزت ورته وویل چې زه به ورله داسې اسباب برابر کړم چې تا ته به کنځلې نه کوي نو چا ته بیماري ولګي یاره د څه چل پې و یا پلان کې مرض پې وایسته وفات شي خو ذهن کې یو خبره یاده ساتئ چې دا خو زموږ او ستاسو عقیده ده چې دا انسان به د دنیا نه رخصت کېږي د ډاکټرانو په اصطلاح کې ورته ایکسپایر وایي ډیډ باډي خو دا زموږ او ستاسو عقیده ده چې دا انسان به د دنیا نه رخصتېږي نو موږ او تاسو به دا سوچ نه لرو چې یاره علاج یې نه کوو مونږ او تاسو چې د مریض علاج کوو په یو سوچ یې کوو چې یاره مونږ او تاسو د دې مریض علاج وکړو کیدای شي الله ورته صحت کامله عاجله ور نصیب کړي الله د دې مرض نه دغه کړي نو سنت علاج سنت عمل له مونږ تاسو خپل وس کوشش کوو د سوشل میډیا باندې تاسو ګورئ او تاسو ټول بغتلې اکثر لحاظ سره چې مریض نه ډاکټران ناتاوي او مریض ته ډراپونه هم لګېدلي علاج جاري وي او دغه دوران کې د علاج په دوران کې دا ساور کی
نو دې وخت کې پکار و چې دی خو بچی وی که نه نه د دو وقت برابر شو ټیم برابر شو جاري علاج کې دی د دنیا نه رخصت شو نو اوس به موږ تاسو دا سوچ لرو چې دا ولې رخصت شو بس ټیم برابر شو نو موږ تاسو که د چا اهل وفات شي که د چا والدین وفات شي که د چا بچی وفات شي که د چا ښځې وفات شي نو موږ دپاره خفګان ته ضرورت څه دی ځان لزله خورو ځان ته بیماری نه ټینشن لګوو بهترین کار زمونږ ستاسو سره چې هغه دپاره موږ دعاګانې د الله نه وغواړو د اخرنۍ خبره کوم زمونږ خوږ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي که د انسان ته مرګ نه راتلی او یو ورله راتلی خو په پیسو باندې اغستی نو وایي اکثر انسانانو به ځان ته په پیسو په مال حال باندې مرګ اغستی دا مرګ د انسان دپاره هم لوی نعمت دی دا مرګ د انسان دپاره زحمت نه دی بعضې وخت کې موږ تاسو دا وایو سړی وفات شي واړه بچي دې پاتې شي یاره دا واړه بچي بیا څه کوي موږ تاسو په معاشره کې دا خبرې کتلې دي چې بچه دې پلار شي پلار یې هم نه او مور یې هم نه دواړه رخصت شي الله رب العزت په خپلو کارونو ښه پوهېږي موږ تاسو نه پوهېږو او د دغه بچو کپاله الله ښکلې کړې ده چې موږ تاسو د خپل پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم تاریخ ولولو زمونږ محمد صلی الله علیه وسلم چې دنیا ته تشریف راوړو نو پلار یې په دنیا کې نه و د مور په کپاله کې په شپږ کاله کې تیمور هم الله واغسته بیا د اتو په کالو په عمر کې چې کله د نکه په کپاله کې د عبدالمطلب صاحب الله ته هغه واغستو الله رب العزت کم شخصیت جوړ چې د الله رسول محمد صلی الله علیه وسلم د هغه د جهالو د هغه خلقو نظام بدل کړ نو موږ تاسو پې نه پوهېږو الله چې څه پوهېږي دا الله ته خوښی د هر چا دپاره په دې کې امتحان وي موږ تاسو به څه کوو صبر به کوو فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون نو انشاءالله ټیم نشته الله رب العزت زمونږ استاسو پزلونو کې د صبر جمیل نصیب مونږ ته را نصیب کړي الله رب العزت زمونږ استاسو دنیا کې مونږ ته استقامت را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین